بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 153 نمبر سبق دی او الدرس السادس والثلاثون شپږ نمبر درس کې نن زموږ اخیری سبق دی. مونږ املا پکې شروع کړې وه، نو دې نه مخکې درس کې مونږ د املا او اول نمبر درس د شپږ نمبر سبق مونږ اول نمبر درس کې د الفاظ و معنی او څه ضروري قواعدو د املا هغه مې زده کړي چې تا به مونږ په څلور حالتو کې اوږده لیکو او په دوو حالتو کې به تا مونږ ګول لیکو. نو هغه دوو حالتو کې تا ګول لیکل هغې باندې مونږ بحث کړی دی او د دې نه یعنی په 51 نمبر درس کې چې تاسو وګورئ 151 نمبر درس 150 نمبر درس کې، نو په هغې کې مونږ دوه حالته د ګول تا لیکلي چې ګول تا به په دوو حالتو کې مونږ ګول لیکو او څلور حالته مونږ د اوږدې تا لیکلي چې یاره اوږده تا به مونږ په کم یعنی کم حالت کې به مونږ تا اوږده لیکو. نو په هغې کې مونږ بیا د مفرداتو د یو لفظ ځان له یو لفظ و د هغې مونږ املا ولیکله، په هغې کې د ګول د اوږدې تا استعمال وکړو. نن به مونږ د جملو املا لیکو. د جملو کې به مونږ املا زده کوو، یعنی چې مونږ اردو د عربي به مونږ څنګه لیکو او څنګه به دا په روانه باندې وایو او اوږده تا به مونږ کوم ځای کې استعمالو. نو دلته کې اوس راځي جي جملې دي. اخذت القرآن الکریم. اخذتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. اخذتو ما واخستو یا ما اونیولو القرآن الکریم، قرآن کریم، ما قرآن کریم ونیولو. نو مونږ اوله خبره دا کړې وه چې کله په فعل کې تا راشي که نه، هر کله چې په فعل سره تا وي، که دا تا ساکن وي که دا تا متحرک وي، نو دا به مونږ اوږده لیکو، ځکه په فعل کې دا ګول تا نه استعمالیږي. ګول تا په فعل کې بالکل نه استعمالیږي، ګول تا د اسم خاصه ده. دویم وګورئ جي، نو دلته وایي اخذتو فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. اخذتو ما را واخستو، ما اونیولو، ما واخستو القرآن الکریم، قرآن کریم. وقرأتو دا قرأتو چې دی دا فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده او دې سره چې دا تا ده نو موږ به اوږده لیکو، ځکه دا د فعل خاصه ده چې دې کې کومه تا لیکلی کېږي دا به اوږده لیکلی کېږي، فعل سره ګول تا نه راځي. وقرأتو او ما ولوستلو، ما وویلو، هو دا قرآن کریم، او ما هغه ولوستلو، ما دا ولوستو یا ما هغه ولوستو ومې ویلو. فهمتو سره وګورئ دا فهمه یفهمو دا فعل ماضی ده. فهمه یفهمو فهما معنی ده پوهېدل. نو فهمتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. فهمتو معنی زه پوه شوم، فهمتو زه پوه شوم. معناه د دې په معنا یعنی د قرآن پاک په معنا پوه شوم. ما قرآن پاک را واغستو، بیا مې ولوستو او بیا د دې په معنا مې ځان پوه کړو. اعملو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. دا فهمتو، قرأتو او اخذتو دا د فعل ماضی واحد متکلم و او اعملو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. واعملو به ان شاء الله تعالی. واعملو او زه عمل کوم به په دې باندې ان شاء الله تعالی، ان شاء الله زه به په دې باندې عمل کوم. واعملو او زه به عمل کوم به په دې باندې یعنی په قرآن پاک باندې ان شاء الله تعالی که چېرته الله وغواړي، نو یعنی ان شاء الله چې زه به په دې قرآن پاک باندې اوس عمل کوم. ما قرآن پاک را واغستو، بیا مې تلاوت وکړو، بیا مې د دې په معنا ځان پوه کړو، اوس په ان شاء الله زه په دې باندې عمل کوم. نو دا موږ سره دغه شو. اوس وایي خالد کتبه رسالتا. خالد کتبه، خالد ولیکلو، سی ولیکل دا کتبه فعل ماضی واحد مذکر غائب صیغه ده. خالد ولیکل، سی ولیکل، رسالتا خط، رساله خط ته وایي. الی والده خپل پلار ته، یعنی خپل پلار طرف ته خط ولیکلو یا خپل پلار ته خط ولیکلو. نو خالد خپل پلار ته خط ولیکو. وقال او هغه ووي یعنی د خالد ووي له هغه ته یعنی خپل پلار ته. وقال له او هغه ته ووي یعنی د خالد خپل پلار ته ووي. انا معنی ده زه، زه ازورکم ملاقات کوم فی شعبان، تاسو سره ملاقات کوم فی شعبان د شعبان په میاشت کې ان شاء الله تعالی. او هغه ورته ووي
زبا تاسو سره ان شاء الله شعبان کې ملاقات کوم د شعبان په میاشت کې به زه ستاسو زیارت له درځم زه ستاسو ملاقات له درځم وقال له او هغه ورته ووي هغه د خپل پلار ته ووي انا ازورکم فی شعبان ان شاء الله تعالی زه به په شعبان په میاشت کې تاسو سره ملاقات کوم دخلت طفلتو دخله وګورئ دخلت چې دا د فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده څلورمه صيغه ده دخله دخلا دخلو دخلت نو دا هغه دخلت ده نو ته به وایې چې یاره دلته خو تا ساکن پکار ده خو دلته خو په دې تا باندې کسره ده نو تا باندې ځکه کسره ده چې د تا نه پس یو اسم دی د دې فاعل دی او دا الف لام والا اسم دی نو دلته الف لام والا اسم دی او دلته تا ساکن ده نو کله چې تا ساکن وي دې نه پس الف لام والا اسم وي نو دغې تا باندې به موږ کسره لګو او دا تا به همیشه اوږده وي ځکه دا د فعل سره تا میلاو ده نو فعل سره چې کومه تا میلاو وي هغه به موږ اوږده لیکو دخلت الطفلتو ماشومه داخله شوه الی البستانه باغ ته ماشومه باغ ته داخله شوه ماشومه باغ ته ورننوته ورأت او هغې ولیده الاشجاره اشجار د شجر جمع ده شجر یو بوټي ته وایي اشجار ډېرو بوټو ته وایي ډېرو ونو ته وایي ورأت الاشجاره او هغې ورأت معنی ده هغې ولیده ورأت دلته تا ساکن ده خو د دې تا نه پس الف لام والا اسم دی نو دې تا باندې به موږ کسره لګو ورأت او دا تام د فعل تا ده دا به موږ اوږده لیکو ورأت الاشجاره او هغې بوټي ولیدل ونې ولیدي وشمت الازهار او شمت دا له فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده څلورم نمبر صيغه ده نو شمت دې سره چې کوم تا لیکلی شوې ده دا هم د فعل تا ده دا به اوږده لیکلی کېږي وشمت الازهار ازهار د زهرتون جمع ده زهره یو ګل ته وایي ازهار ډېر ګلونو ته وایي وشمت الازهار او هغې بوټي د هغې ګلونه بوی کړل وشمت الازهار هغې ګلونه بوی کړل ثم جلست بیا هغه کېناسته تحت شجرة د بوټي لاندې بیا هغه د بوټي لاندې کېناسته جلست سره چې کومه تا ده دا به موږ اوږده لیکو نو ثم جلست تحت شجرة وګورئ شجره ته وګورئ شجرې سره دلته کې ګول تا ده نو موږ دا قاعده ویلې وه چې کله یو تاوي په اسم کې تاوي تا او د دې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي نو دا تا به موږ ګول لیکو نو دلته کې وګوره دا تا ده او دې نه مخکې دا را باندې زبر دی نو دلته کې به دا تا موږ ګول لیکو او دا په اسم کې ده شجر بوټي ته وایي دا اسم دی فعل نه دی ثم جلست تحت شجرة بیا هغه د بوټي لاندې کېناسته وسمعت الاصوات سمعت دام د فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده څلورم نمبر صيغه ده سمعوا سمعت وسمعت الاصوات اصوات د صوت جمع ده صوت اواز ته وایي اصوات اوازونه وسمعت او هغې واورېده الاصوات اوازونه الجمیله ښایسته اوازونه یې واورېده ښکلې اوازونه یې واورېده لطیور د مارغانو طیور د طیرتون جمع ده طیرتون یوې مرغۍ ته وایي طیور ډېر مرغو ته وایي لطیور د مرغو اوازونه یې واورېده هغې د مرغو ښکلې اوازونه واورېده د مارغانو ښکلې اوازونه یې واورېدل نو دا خو موږ سره د یو طرف شو د دې بل طرف جملو موږ په دې باندې ځان پوهیو سالم دا یو الک دی طالب علم دی تلمیذ معنی شاگرد دی مجتهدون محنتی سالم تلمیذ مجتهدون دا تلمیذ چې دا موصوف دی او دا مجتهدون صفت دی نو مونږ دا قاعده ویلې وه چې اول به مونږ د صفت ترجمه کوو بیا به وروسته د موصوف ترجمه کوو سالم تلمیذ مجتهد سالم محنتی شاگرد دی یدرسو هغه وایي هغه زده کوي هغه وایي فی المدرسه مدرسه کې هغه مدرسه کې سبق وایي ویجتهد دا یدرسو ته وګورئ تاسو دا د فعل ماضي د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده فعل مضارع واحد مذکر غایب دی کې هو ضمیر دی هغه وایي یدرسو هغه وایي هغه چا ته راجع دی دا د سالم ته راجع دی ویدرسو فی المدرسه او هغه مدرسه کې وایي ویجتهد نو یجتهد
دام د فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده. پدې کې هو ضمیر دی هغه عمدقه سالم طرف ته راجع دی. ويجتهد او هغه مهنتی دی هغه مهنت کوي ويجتهد هغه مهنت کوي. ويفهم دام د فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده. د دې معنی ده هغه پوهیږي العربیه په عربی باندې هغه په عربی باندې پوهیږي. اوس وګورئ د عربیه ته وګورئ عربیه ته د دې عربیه په دې اخره کې تا ده خو د دې تا نه مخکې حرف ته وګورئ په د باندې زبر دی. نو کلم چې په یو اسم اخره کې د یو اسم ګورئ فعل کې نه فعل کې چې کلم تا وي هغه به اوږده لیکي خو په اسم کې چې کله تا اخره کې راځي نو بیا به ورته ته ګوري که د دې تا نه مخکې حرف د دې تا نه مخکې حرف هغه باندې زبر وي د دې تا نه مخکې حرف دا یا ده یا نو په دې یا باندې وګورئ تاسو په دې باندې زبر دی او د دې یا نه پس دا تا ده نو اوس په دې یا باندې زبر دی د دې زبر د وجې نه به دا تا مونږ ګول لیکو. ټیک شو جي دا یو قاعده ده مونږ ویلې ده تاسو په 151 نمبر درس کې کتی شئ. ويفهم العربیه او هغه ويفهم او هغه پوهیږي العربیه په عربی باندې او هغه په عربی پوهیږي. ويقرأ هم دا يقرأ هغه فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده په دې کې هو ضمیر هغه سالم یادوي. ويقرأ او هغه لولي هغه وایي العربیه عربي. نو دلته وګورئ عربیه دلته کوم دا ګول تا مونږ لیکلې ده وجه څه ده دا العربیه اسم دی نو په دې اسم کې د اخره کې تا ده د دې تا نه مخکې حرف ته وګورئ یا په دغه باندې زبر دی. نو د دې چې کله د تا نه مخکې حرف باندې زبر وي نو دا تا به مونږ ګول لیکو خو شرط پکې دا دی چې د اسم تا وي که د فعل تا وي نو هغه که هغې نه د هغې شرط دا دی که د فعل کې یو تا وي که د دغې تا نه مخکې زبر وي که زیر وي که پیش وي که هر څه وي خو دا تا به اوږده لیکلی کېږي ځکه دا د فعل تا ده. په فعل کې ګول تا نه راځي اسم کې ګول تا راځي خو اله راځي یو شرط پکې دا دی او اله په دې اسم باندې ګول تا راځي اخره کې چې د دې تا نه مخکې حرف باندې مخکې ټکي باندې زبر وي نو بیا به دا ګول دا تا به مونږ ګول لیکو اوږده به نه لیکو. او یو بله ده چې جمع مکسر وي د جمع مکسر او واحد اسم نه دی چې د هغې په واحد اسم کې اخره کې ګول یا وي نو دغه د واحد لکه غازي نو د غازي جمع چې دی غزاتون راځي غزاتون نو دا غزات چې دی که نه د اخره کې دا ګول دا تا چې ده دا به مونږ ګول لیکو ځکه چې دا غزاتون دا د غازي جمع ده او دا جمع مکسر ده غزاتون جمع مکسر ده نو دی جمع مکسر واحد اسم غازي دی د غازي کې اخره کې یا ده نو د دې جمع غزاتون دی نو د دغې غازي په دې جمع کې به مونږ دا تا ګول لیکو. یا دغه شان قاضي دی قاضي په اخره کې به مونږ تا د جمع چې دی قضاتون راځي نو دغه اخره کې د قضاتون پر اخره کې چې تا ده دا به مونږ ګول لیکو ځکه د دې په واحد کې یا ده اخره کې یا ده. او دغه شانتې ګورئ اوس ويكتب دا فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده په دې کې هو ضمیر دی هغه عمدقه سالم ته راجع دی. ويكتب او هغه لیکي العربیه عربي او هغه عربي لیکي. ويتكلم او خبرې کوي يتكلم معنی د خبرې کول ويتكلم او هغه خبرې کوي العربیه په عربی ژبه کې هغه په عربی کې خبرې کوي. يحب نو دا يحب فعل دی او د دې دو فاعلونه دي یو دا اساتذه فاعل دی او یو دا زملا فاعل دی. نو دا اساتذه او دا زملا اساتذه د استاذون جمع ده استاذ یو استاذ ته وایي اساتذه ډېر استادانو ته وایي او زمیل یو ملګري ته وایي زملا ډېر ملګرو ته وایي. نو دا اساتذتو او زملاو دا دواړه د دې دغه دي د دې سالم دي. نو يحبه هغه سره محبت کوي یعنی د سالم سره محبت کوي. څوک ور سره محبت کوي اساتذته د هغه استادان و زملاؤه او د هغه ملګري. نو هغه سره د هغه استادان او ملګري محبت کوي هغه سره د هغه استادان او ملګري محبت کوي. چا سره کوي دغه سالم سره. اوس دلته کې ښکته بیا لې جملې شروع شوې جمیلة تلمیذة مجتهدة ایضا. جمیله هم دغه شان ایضا معنی را هم یا دغه شان اردو کې بی جمیله بی محنتی شاگرده ہے جمیله بی محنتی شاگرده ہے. نو مونږ وایو جمیله هم
مهنتي شاګرد ده. د ايضا معنا موږ په پښتو کې هم وایو او په اردو کې وایي بی جمیله بی. لکه دلته سالم مجتهی مهنتي شاګرد ہے او دلته کې جمیله بی مهنتي شاګرده ہیں. ٹھیک شو؟ نو جمیلة تلمیذة مجتهدة موصوف صفت ہے. ايضا هم جمیلہ هم مهنتي شاګرده ده. جمیله هم مهنتي شاګرده ده. تذهب دا تذهب تاسو وګورئ دا د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده. څلورم نمبر تذهب يذهب يذهبان يذهبون تذهب. نو دا څلورم نمبر صيغه شوه. د تذهبو کې هي ضمیر دی. هي ضمیر هغه عمدق جمیلې ته راجع دی چې هغه زی تذهبو هغه زی الی المدرسه مدرسې ته. نو هغه څوک ده؟ جمیله ده. ځکه مخکې جمله کې ذکر شونم. تسلم مماغ څلورمه صيغه ده. سلم يسلم. نو يسلم يسلمان يسلمون بیا ورپسې څلورم نمبر صيغه ده تسلم. دا د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده. په دې کې هي ضمیر عمدق جمیلې ته راجع دی. وتسلم او هغه سلام کوي علی المعلمه والزمیلات. ٹھیک شو؟ هغه استاد ته او خپل ملګرو ته سلام کوي. وتسلم او هغه سلام کوي علی المعلمه استاد ته والزمیلات او ملګرو ته. هغه ملګرو ته او استاد ته سلام کوي. وتخدم دا تخدم چې دی دا هم د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده. څلورم نمبر وتخدم او هغه خدمت کوي. وتخدم هغه خدمت کوي امها د خپل مور فی البیت په کور کې. هغه په کور کې د خپل مور خدمت کوي. وتخدم امها فی البیت. وتخدم امها فی البیت او د تخدمو کې هي ضمیر دی امغه جمیلې ته راجع دی. وتخدم امها فی البیت او هغه خپل مور سره خدمت کوي. هغه د خپل مور خدمت کوي. دا فی البیت ته وګورئ. فی البیت دلته کې دا فی البیت چې دی که نه په دې کې اخره کې تاش ته خو د دې تا نه مخکې حرف ساکن دی. د تا نه مخکې حرف ساکن دی او دا بیت چې دی دا اسم دی. اسم نوم دی. دا فعل نه دی. نو دلته کې په دې بیت کې به موږ دا تا اوږده لیکو. ځکه به لیکو چې د دې تا نه مخکې زبر نه دی. د دې تا نه مخکې ساکن حرف دی. نو ځکه به موږ دا تا اوږده لیکو. که د دې تا نه مخکې په دا یا ساکن ده که نه که دا یا باندې زبر و نو دا تا به موږ بیا ګول لیکله. دقه شان زمیلات چې دی زمیلات نو د دې زمیلات په اخره کې دا تا موږ اوږده ولیکله ځکه د ده نه مخکې دا الف دی. دا لام باندې زبر نه دی. نو دا الف ساکن دی. په دې الف باندې حرکت نشته. نو ځکه دا تا موږ اوږده ولیکله. او دا مدرسه نه ده مدرسه. په دې مدرسه کې دا اخره کې تا ده دا ګول ده. ځکه ګول ده د دې تا نه مخکې دا سین دی. په دې سین باندې زبر دی. نو ځکه دلته کې د دې مدرسې په اخره کې دا تا موږ ګول به لیکو. وتخدم امها فی البیت او هغه په کور کې د خپل مور خدمت کوي. وتحب اخوتها وتحب او هغه محبت کوي. دا تحب دا فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه حاضر صيغه ده. غائب واحد مؤنث غائب صيغه ده د فعل مضارع. وتحب او هغه محبت کوي. چا سره کوي؟ اخوتها خپل ورونو سره. واخواتها او خپل خويندو سره. هغه خپل خوریانو سره او خپل ورونو سره محبت کوي. وتحب اخوتها او هغه خپل ورونو سره محبت کوي. و اخواتها او خپل خويندو سره محبت کوي. نو دا زمونږ د 153 نمبر سبق هو د الدرس السادس والثلاثون یعنی د شپږ دېرشم نمبر درس اخیرنی سبق هو. د دې نه پس په انشاءالله مونږ بیا اووه دېرشم نمبر درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.